پته لګي هغه یو باچا و خبره بیا لري زیخو وزیر ته وزیره و یو خبره مې اورېدلې چې د زړه زړه ته لارې خو په دې نه پوهېږم چې دا څنګه یا کاشي کوم نشو وې هغه ورته باچا وې خوښه نه چې پریکټیکل یې درته وښیم نو ورته ویې ولې نه وزیره وې بار راځه وې چې دا کپړې چې کوم تا کومې کپړې چوري دا وباسه او دا تاجم کوس که عام د فقیرانو کپړو کې راوځه وې ښه کله چې را روان دی چې دا وزیر را روان دی ورته وایي باچا د دې مخامخ سړی را روان دی د باره کې ستا څه خیال دی ورته وایي یاره دا خو داسې بېوقوف غوندې راته ښکاري مړ سمجدار نه یې ډېر داسې کوږ کوږ روان دی وایي ښه صحیح ده چې کله سړی راورسېده ده پرې سلام وکړ دی وزیر خیر په خیر شو خبرې کېدې ورته وایي دې سړي ته وایي خبرې پکې کېدې وایي وایه زموږ د باچا باره کې څه خیال دی نو دا سړي ورته قسم دی د خدای تعالی بېوقوف دی باچا ورته اوس غوټ کېږي او د حیرات دی چې دی اوس ماته په خو د فقیرانو دغه یې چولې دی که نه وایي بېوقوف د سره سمج پکې نشته زه یم چې دله دا بادشاهي چا ورکړې ده خو بنده خدای ویشتې دی ورکړې ده ولې نو دی حیران شي چې بهی چې زه وایم قسم دی چې یو مسلمان په باره کې ستا په زړه کې څه دي دا نه منم چې د مخاطب په زړه کې هغه ستا دپاره دغه شي دي چې په مسلمان د حسن ظن وکړه چې بهی منیجر صاحب ډېر پاک سړی دی دا نه منم چې د منیجر صاحب په زړه کې به ستا دپاره پاکي نه ګورې که تا پې بدګماني وکړه الرډي به ستا پړه کې د هغه دپاره بدفعلي او بدګماني راځي زما محترم بیا ورته وایي باچا ګوره ورته بیا یو سړی را روان و ډېر مؤدبه سر یې ښکته کړی و چې ویې کتل وایي باچا ده باره کې څه خیال دی وایي دی راته نیک بنده ښکاري ښه ډېر نیک دی چې کله را نږدې شو وزیر پې سلام وکړه خبرې چې کوم دی کولې تپوس یې کړو وایه باچا باره کې دې څه خیال دی وایي قسم دی الله ډېر نیک باچا را کړی دی وایي د خپلې رعایي ورسره ډېر زیات غم دی بس دا نیکي ده که نه په دې پوه شي چې واقعي د وزیره چې دړه دړه ته لاري په مخاطب دې څنګه ګمان وکړه قسم دې عین د هغه په زړه کې به هغه رانې کوم چې ستا په زړه کې د هغه دپاره راغلي ګوره دا یاد ساته نو په مسلمان باندې زما محترمو ښه ګمان کوه قسم دې هغه به په تا باندې ښه ګمان کړي په مسلمان باندې پرده واچوه زما محترمو پرده